بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو د ادبنامه پروګرام کوربه اشنا با جوړی د ایچ ایم پی کې ټي وي نه د ایچ ایم پی کې د چیف ایډیټر مشال صاحب سره. تاسو ته چې ګلونو اورېدونکو څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په ادبنامه پروګرام کې موږ د دې سیمې د ادب په حواله، د دې سیمې د کلتور په حواله، د دې سیمې د تاریخ په حواله باندې بېلابېل پروګرامونه کو د مختلفو سیاسي ادبي شخصیاتو ترڅنګ کینو. د هغوی نه د هغوی فن او د هغوی ژوند هم محفوظو او دغه رنګ د علاقې او د سیمې د تاریخ سره تړلي بېلابېل واقعات او داستانونه هم محفوظو. په دغه لړ کې نن زموږ ناستی چې کوم دی دا د باجوړ د سیمې د یو متحرک شخصیت د ناوګۍ سره تعلق لرونکي مولانا خانزیب صاحب سره دی. د مولانا خانزیب صاحب د ډېر وخت نه د دې سیمې د دې خاورې په ادب او سیاست باندې ډېر جوور نظر دی. د هغوی سره زموږ د ننني پروګرام موضوع چې کومه ده هغه هم د هغوی د کلي علاقې سره تعلق لرونکی د پښتو ادب یو مشهور روماني داستان د شیرعالم او مامونۍ کیسه ده. په دغه لړ کې به په دغه حوالې باندې به د ښاغلي سره موږ خبرې اترې هم کوو. په دغې حوالې باندې به د مختلفو تپوسونو په رد عمل کې هغوی موږ ته د دغه واقعې بېلابېل جزونه او جزیاتو باندې خبرې اترې کوي. ستاسو د هغو ترمنځ نور نه حایل کېږم او نیغ په نیغه ورځم مولانا خانزیب صاحب ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اشنا صاحب ډېره مننه، ستاسو ډېر تشکر. مننه مولانا صاحب. څرنګه چې تاسو په تمهیدي خبرو کې واورېدې چې د شیرعالم مامونۍ داستان کوم چې په پښتو ادب کې ډېره زیاته پیژنګلو لري او خصوصا په ټپو کې هغه د ناوګۍ او د باجوړ د شهرت سبب ګرځېدلی دی. که دا راته ووایې چې د شیرعالم او میمونۍ دوی وڅوکو د کومې علاقې نه ناوګۍ ته راغلي یا د ناوګۍ خپل خلک او د کومې قبیلې سره تعلق ساتو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره مننه. نو څنګه چې تاسو وپوښتل، شیرعالم میمونه دا زموږ د پښتو یو ولسي داستان دی. د پښتو ادب سره د هغې ډېره نږدې علاقه ده او ډېر یو نړیوال شهرت لري دا داستان. او ځکه دا ووایم چې ولسي ادب یا ولسي داستانونه او قیسې دا داسې دي چې دا د هغه زمانې د هغه ولس د هغه خاورې رښتیني سوچه او حقیقي ترجمانان. لکه غني خان وایي چې که تاسو د یو سیمې د کلتور په حواله، د هغې د تاریخ په حواله باندې ځان پوهه کول غواړئ، نو د هغې ولسي ادب تاسو وګورئ، د هغې څېړنه وکئ، ځکه هغه د خاورې نه پیدا یي، د کوڅې نه پیدا یي، د کور دننه نه پیدا یي. نو په دغه حواله باندې شیرعالم میمونه دا د پښتو ولسي داستانه د باجوړ چې کومه تاریخي سیمه ده ناوګۍ، په هغې کې دا پیښه شوې ده، دا واقعه شوې ده. په ناوګۍ کې بل یو کلی دی پړمخۍ عربي خیل، د هغې په چم کې. نو دا داستان په هغه سیمه کې پیښ شوی دی په یو زمانه کې. هغه زمانې تعین په حواله به بیا وروسته وضاحت وکړو. نو شیرعالم میمونه دا په قام باندې دینارخیل و. دینارخیل دا د پښتنو په قومونو کې، قبایلو کې دا یو قبیله ده. په ناوګۍ کې اوس هم د دغه قبیلې افراد او وګړي شته دي، آباد دي، میشته دي. نو شیرعالم میمونه دا دواړه دینارخیل او دا میمونه چې ونه دا د شیرعالم د تره لور هم وه. نو په دغه کلي کې میشته و، په دغه کې خپل ژوند جواک تېرول او بیا دا قیصه پکې پیښه شوې ده. که دا راته ووایې چې دغه داستان چې موږ اورو چې په دې کې ډېر ظلم د میمونۍ سره شوی و، میمونه حلاله کړی شوې وه، دا څه وجوهاتو د دې په شا باندې ځینې لیکوالانو دا لیکلي دي چې میمونه چاته سودا ورکوله او شیرعالم ته بیا د هغه یو تربور دا پیغور کړی و چې ستا کور والا د ناشنا سړي سره ولاړه وه، یا ځینې خلک وایي چې د شیرعالم دویمه ښځه هم موجوده وه او هغې هغه ته دا لمسون کړی و چې داسې چل شوی. په دې اړه باندې تاسو راته څه وایئ؟ نو په دې اړه خو لکه معلومات چې څومره موږ کړي، تپوس پوښتنې هم کړي د مشرانو نه، لکه د دې واقع دومره ډېرې زمانې هم نه کېږي، چېرې ډېرې صدۍ او پیړۍ په دې باندې تېرې شوي. په عام طور زموږ خو د پښتو تاریخ که موږ ګورو یا ځینې حقایقو ته که ځان موږ رسوو، نو ستونزې شته دی د تاریخ په حواله. بیا د ادب په حواله چې موږ یو تاریخي پیښه څېړو، د هغې حقایق معلومو، نو ټول دا مسایل ستونزې د پښتو د تاریخ سره هم تړل شوي. لکه برق صاحب وایي چې که د پښتو تاریخ موږ څېړو او د هغې نه حقایق معلومو، دا وایي داسې مثال لري لکه په خټو کې چې سړی په لمدو خټو کې په ډن کې سړی د کار شی ګوري، نو لاس به پکې وی که څه په لاس درله او که نه تش دې لاس راوچت کو. په دغه حواله باندې لکه د میمونې شیرعالم
دا کم داستان چې شوی دی نو داسې مستند لیکل او معلومات دا هم هغه زموږ یو علمیه ده چې بیا نه دي پاتې شوي یا نه دي راغلي هغه څېړنې البته زموږ په سیمه کې شوې ده دا واقعه نږدې شوې ده نو موږ د خپلو مشرانو نه زموږ خپل نیکه مروخات میر خلیل بابا د هغه نه موږ اورېدلي وو دغه رنګې نور چې کوم مشرانو په هغه سیمه کې چې دا یو پیښه داسې شوې وه شیر عالم د دغه سیمې داسې یو عام سړی و په خپل کلي کې یو خپل اټۍ لرله دوکان یې لرلو د کلي د علاقې د سودا ضرورت به په هغې کې خرڅولو د هغه وخت چې کومه نشه وه نسوار هغه به هم پکې خرڅول نو دا پیښه حقیقت او شالید د دې په حواله همدغه دی چې شیر عالم نشته دی په دغه شپه باندې سید جان کاکا په دغه کلي کې د هغه میلمه راغلی دی او په هغه وخت کې روایتي په حجرو کې به چیلمان پراته وو د هغې دپاره تماکونه وو هغه خپل زوی رالیږلی دی د شیر عالم دکان لا کور لا شیر عالم نشته کور کې پوښتنه کړې اواز یې کړی دی نو دغه تماکو میمونې راخیستي دي او بیا چې کله شیر عالم راغلی دی نو حقیقت هم دغه دی او څومره چې موږ تصدیق کړی ده چې دا بیا د دغه بنې په وینا باندې وجل شوی و او شیر عالم ته هغه خبرې هغه کړې وي چې هغه زموږ د پښتنو کومه روایتي معاشره ده چې معمولي خبره باندې بیا په هغې کې مړي کېږي او زنانه هم په هغې کې وجل کېږي نو د دې پېښې شاته هم دغه سبب موجود دی که دا راته ووایې چې د شیر عالم دویمه کور والا دا څوک وه او د کوم علاقې سره تعلق دویمه کور والا د دې نوم عجیبه و او دا په قام باندې ناصرخیله یادیږي او د هغې په دغه کلي کې یو مولوي محمد جان صاحب جان محمد صاحب په هغې باندې د عجیبې یو لور هم واده وه هغه مولانا صاحب هم وصفات شوی دی او دا هم په دغه کلي کې په قام باندې دغه دویمه زنانه د شیر عالم دا ناصرخیله وه ناصرخیله وه مولانا صاحب که دا راته ووایې چې دغه زموږ یو ولسي داستان و دا په ناوګۍ کې وشو تاسو خبره وکړه چې مطلب دی د زنانه په لمسونو باندې هغه دغه شو شیر عالم میمونې چې کومه وه هغه ووژله د دوی څه اولاد پاتې شوی د میمونې د میمونې خو لکه دا کومه واقعه پیښه چې شوې نو دا معلومیږي داسې چې د میمونې د ځوانۍ عمر دی او داسې لنډ وخت د واده د هغې نه پس دا پیښه شوې ده نو یو چې کوم موږ اورېدلی یا په خپلو سترګو باندې موږ لیدلي هغه تصدیق کولی شو د میمونې یو لور وه د خوبانۍ په نوم باندې او دا په ناوګۍ کې د صاحبزادګانو په قبیله کې بزرګ پاچا صاحب نومي یو مشر سپین ږیری یادېدو د 15 کاله اوس مخکې هغه وفات شوی دی نو په هغه بزرګ پاچا باندې دا خوبانۍ ترور واده وه او دا د میمونې سکه لور وه دغه یو بچی ترې پاتې شوې وه دا راته ووایې مولانا صاحب تاسو به د مشرانو نه هم اورېدلي بل تاسو هم تاسو چې څنګه وویل چې دا کیسه دومره ډېره زړه نه ده یا تاسو چې اوس څنګه خبره وکړه چې د میمونې د بچی واده یا د هغې وروسته چې کوم د اوسه پورې ژوندی و نو د دې نه موږ دا اندازه لګولی شو چې د 100 کالو زړه کیسه کېدی شي دا راته ووایې چې دا په دغه دورونو کې کم داسې ولسي شاعرانو یا لیکوالانو چې هغوی دا محفوظه کړې نو دا خو لکه ویل شوې ده بیا ډېرو هنرمندانو هم ویلې ده شاعرانو هم ویلې هم مشهوره کم د جمال سنگر واله چې یادېږي او د جمال سنگر لیکل یا جمال سنگر دا ډېر نږدې اوسني وخت سړی دی څو کاله مخکې هغه وفات شوی دی ژوندی و په ناوګۍ کې دا پیښه شوې ده نو یقینا په هغه وخت کې شاعران هم څنګه چې اوس دي او بیا هر شاعر دا د هغه خپل ماحول چاپېریال نه تاثر مخلي د هغه وینا دا د هغه وخت د هغه زمانې تاریخ او ژبه نو په دغه اساس باندې چې موږ ته کوم معلومات دي یا د هغې کوم لیکل زموږ سره شته دی نو یو شاعر یادېدو په ناوګۍ کې د میجان په نامه باندې چې هغه په دغه نږدې وخت کې دی د هغه وخت ور قریب دی نو هغه ډېره په ښکلي انداز کې هغه ویلې ده د هغې وینا هم زموږ سره محفوظ ده تاسو له درکولی هم شو او دویم شاعر چې کوم زموږ سره یادېږي هم ډېر یو ستر شاعر تیر شوی دی په دې سیمه کې د باجوړ په ادب کې هم هغه یادېږي نو هغه مخمدا خان دی چې د غونډو د سیمې سره د هغه تعلق و نو هغه په خپل یو انداز کې دا داستان بیا بیان کړی دی ډېر خوندور یې ویلی دی نو دا هغه شاعران دي چې زموږ د دې سیمې دي او ډېر وړاندې وخت کې هغه دا داستان ویلی دی او دا یې محفوظ کړی په خپله وینا کې مولانا صاحب یو مستشرق په خپله یوه کیسه کې چېرته لیکلي دي چې شیر عالم د میمونې د مرګ نه پس لیونی شو بیا به د ناوګۍ په غرونو کې ګرځېدو
ارمان میمونې دا چغې به والې او بیا لیونی شو بیا پته نه لګي ورک شو دا د یو مستشرق وینا ده ستاسو د دې حواله سره څه رایه ده نو موږ خو کومه خبره چې کوو انشاءالله هغه به تصدیقي هغه به یقینا چې حقیقت هم وي لکه د خپل نیکه نه میر خلیل بابا نه دا هم موږ اورېدلي وو نور چې کوم دغه سیمې مشران دي شیر عالم دا یو تور بدرنګ سړی په څېره باندې لوړ دنګ او څنګه چې څېره بدرنګه وه کار هم د هغه نه دا بدرنګ شوی و او چې کله دا پیښه وشوله نو دا پیښې خو اکثر د پښتنو په ټولنه کې وشي که بېګناه هم زنانه ووژل شي نو څوک د هغې د بېګنایي په حواله باندې خبره نشي کولی نشي تاییدولی خو دا میمونه بالکل بېګناه وژل شوې ده دا یو حقیقت دی دا یو پاکلمنې زنانه وه هیڅ قسم تور داغ د واده نه مخکې د واده نه پس په دغه وخت کې دا د دې سره تړلو دا د دې د مرګ دپاره یو جواز پیدا کول دي دا بالکل بېګناه وژل شوې ده او ځکه د داستان دومره یو شهرت هم وموندلو چې یو میمونه بېګناه وه او دویم د ناوګۍ دا سیمه هم ډېره تاریخي پاتې شوې ده ځینې ځای کې کار وشي څوک خبرېږي هم نه نو د ناوګۍ د تاریخ د وجې نه چې دا یو ښکاره سیمه وه نو دې داستان ډېر یو نړیوال شهرت بې موملو نو دغه خبره خو دغه مستشر که په هره حواله باندې کړي خو موږ د خپلو مشرانو د تصدیق په حواله دا وایو چې شیر عالم دا لیونی شوی نه و البته د خپل ضمیر او د خپلې ټولنې هغه پړه په هغه باندې وه چې یاره دا کار یې ناروا کړی دی په چاړه باندې میمونه وژل شوې ده دا په هغه زمانه کې د چړۍ د لاسه مرګ و چې اوس د چړۍ مرګ خلک ډېر بد ګڼي نو 100 کاله مخکې داسې یو عمل ترسره کوله بیا شیر عالم د دې سیمې نه کډه په سر شوی دی تلی دی او په میره کې هغه استوګنو هغه مړم هلته دی د شیر عالم دلته قبر هم نشته په هغه ځای کې بیا هغه دفن کړی شوی دی مولانا صاحب د میمونې قبر په حواله باندې زما د یو استاد وینا وه چې یو افغاني لیکوال دا هم لیکلي دي چې دا کیسه د افغانستان د کمې علاقې سره تعلق ساتي او د دې قبرونه هم هلته دي په دې اړه راته تاسو څه وایي نو زمونږ خو چې کوم د سترګو لیدلی حال دی هغه حقایق حقیقتونه وسم شته زمونږ په دغه سیمه کې او همدا حقیقت دی چې دا د باجوړ د ناوګۍ په سیمه کې دا پیښه شوې ده د میمونې هغه دیره هم موجود ده هغه کلی هغه کنډر هم موجود دی چې کوم د شیر عالم استوګن ځای و دغه رنګې هغه د دوکان ځای هم موجود دی د شیر عالم توت به یادېدلو هغه ځای هم موجود دی بیا هغه خواوشا کورونه چې کوم دي په هغې کې چې په کومه ګټه باندې میمونې جامې بینځلې هغه ګټه نن هم موجود ده یا دغه رنګې شیر عالم لکه هغه وخت کې خو لنګرۍ او یا هغه روایتي اوزار نه و د نسوارو نو په هغه ځای کې هغه ګاونډ کې که تاسو لاړئ موږ لیدلې هم د مشرانو د وینا مطابق چې داسې یو ګټه ده او په دغه ګټه باندې به شیر عالم نسوار ټکول د خپل دوکان دپاره بیا خرڅول هغه ګټه نن هم موجود ده قبر د میمونې چې دی دا هم په دغه ادیره کې دی البته زه به یو ډېره بدقسمتي وګڼم چې زموږ د پښتنو تاریخ هم داسې ورانې جاړ پروت دی زموږ اثار هم زموږ نه ورک دي نو د میمونې کم چې څلی دی کم د هغې قبر دی کم د استراحت ځای دی د هغه دنیا هغه دغه شان یو وار میدان دی په دې وخت کې او د قبر هغه شکل صرف دومره ده چې هغه ځمکه قدرې معلومیږي نو زموږ به هڅه ده دا به هم غوښتنه د واکمنو نه د دې ملک د ریاست د خلکو نه چې باید دا یو رښتینی او حقیقي داستان دی د پښتنو د باجوړ د دې تاریخ د سیمې سره دا علاقه لري په کار دا چې دا داستان په رښتیني شکل کې وڅېړل شي د ادب د نصاب برخه هم وګرځول شي دغه رنګ زده کوونکو ته په ښوونځیو کې هغه پړاو کړی شي او د هغې سره سره چې کوم د هغې دغه د قبر څلی دی چې په دې باندې داسې یو یادګار جوړ کړی شي یو ځای برابر کړی شي چې دا تاریخ د پښتني کلتورو دا زموږ سره سنبال او محفوظ پاتې کړی شي او په کار دا ده چې شیر عالم یا میمونه چې کومه ده میمونه به یاده کړو نو میمونه دا زموږ د پښتون د تاریخ د ولسي ادب داستانونو یو لویه برخه ده پښتو ادب ته د دې داستان په وجه باندې ډېره پنګه میلاو شوې ده په کار دا چې د میمونې په نوم باندې یو هسپتال جوړ کړی شي د یو پوهنځي نوم پې کېښودلی شي د یو پوهنتون نوم پې کېښودلی شي نو دا یو خوږ نوم دی او د یو مظلومیت داستان د دې سره تړل شوی دی چې دا داستان او نوم تاریخ زموږ سره ژوندی پاتې شي ډیره مننه مولانا صاحب دا و ګرانو اوریدونکو مولانا خانزیب صاحب چې تاسو ته په نننۍ موضوع د شیر عالم میمونۍ په داستان باندې د هغوی خبرې اترې واورېدې د هغوی کیسه هم واورېده د دې نه علاوه د ګڼ شمېر نور داسې موضوعات دي چې هغه دې ته اړتیا لري چې موږ پرې د مولوي صاحب سره ناسته وکړو نو انشاءالله پر روانو وختونو کې به بیا هم موږ راځو مولانا صاحب له به زحمت ورکوو د ناوګۍ سره تړلي نور ډېر روایات او واقعات دي په هغې باندې به خبرې اترې کوو ستاسو د هغه وخته پورې د بل ادبنامه د پروګرامو پورې د لوی الله په امان ډېره مننه
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नगमाना जाफरी और आज आपको मैं हबीबुल्लाह मशाल के YouTube चैनल HMPK के बारे में बताना चाहती हूं। दोस्तों, इस चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को और धूम मचा दीजिए।